دا څلور بجې ماله پاتې شو څه لګېدلې ده ته مهرباني کوه راورسېږه خو صورتحال داسې نه و زه چې بیا کله هسپتال ته لاړم ما حالات وکتل نو دی چې کوم دی نو دا په چاړو ولې شوی او د هغې باوجود چې دی په اپریشن تیټر کې بیا د زوی سره زما ملاقات دوباره الله یې تاسو د صبر جمیل درکړي الله یې تاسو د صبر جمیل درکړي نه ده شوې تقریبا 1 بجې پورې چې کوم دی نو ځان سره بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو دا مهال زه موجود یم په پیښور کې د پیښور رحمان بابا حدود دی جبه علاقه ورته ویل کېږي څنګه چې تاسو ته پته ده چې تېره ورځ یو ډېره بوږنوونکې یو ډېره خفګاني واقعه پیښه مخې ته راله چې یو کبرکندو یو ځوان زلمی و چې هغه یې چا د بېدردۍ سره قتل کړو او ویل کېږي داسې چې په چاقوانو باندې ووهلو او د هغې هغه مرګ چې کوم دی د هغې په سبب د وجې جوړ شو بیا زخمي و بیا هسپتال ته لاړو او د هغې نه بعد د هغه مرګ مخې ته رالو ګرانو عزتمندو دا مهال موږ د هغې د په ورثه سره موجود یو او موږ یو داسې ملک کې لکه اوس ژوند کوو پته نه چې د انسانانو نه حیوانان جوړ شوي دي تاسو ګورئ زموږ خپرونې ورځ په ورځه دغه د مرګ دغه د جوبلې ډېرې زیاتې شوې مطلب دا چې که پولیس لګوري عدالتونو لګوري ښکاري داسې لکه چې هغه د انصاف کمې تقاضې دي هغه پوره کیږي نه او دا کم چې ملزمان دي دغه د مجرمان دي د دې هم خلکو د سترګې چې کمې دي سري دي مطلب که یو 302 کې گیر شي بیا واپس چې کم دی د جیل نه پاسانې باندې روزي تاسو ګورئ مونږ هم ګورو دا دنیا هم ګوري خو لکه اوس دا مثل خان کاکا یې د زوی او دا دواړه چې کم دی دام کبرکندو هغه زوی هم کبرکندو دلته به چې کم دی دواړو به قبرونه کنلو مطلب د دې یو تاریخ ته د مشرانو نه غره روان دي او دغه شان دي سره دغه د واقعي رااله دلته چې یو ګناګار سړی راشي دغه ایمان په دغه قبرستان کې تازه شي او دغه د قبرکن سړی دغه د بی ګناه داسې بی دردۍ سره قتل کیږي ټیک شو د ملزم بم گیر شي هر سبم گیر شي خو د زه تاسو ته هم کنه چې د دوی سلور بشيري غالبا یو داز وې دی صحیح هغه بچیم دی یو دام دی نو د دنه دغه د سلور بچی پاتې شو صحیح ده دلته به دغه د ملزم گیرم شي او موږ د واګویو چې الله تعالی دې له صبر جمیل ورکی کاکا تاسو یو منټ لږ را پاسې کوي دا هغه مثل خان کاکا چې د غزوې چې کم دی دغه د علاقې کې بې دردۍ سره قتل شو دا راته چې دغه د واقعیت تاسو سره څنګه مخې ته راغله تاسو ته څنګه اطلاع ملو چې یاره تاسو د غزوې چې کم دی چا د بې دردۍ سره قتل کړی دی په چاقواني وهلی دی جی بالکل سید جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته راتلو ډېره مهرباني ډېره شکریا او واقعیا داسې د جناب چې د نن درېیمه ورځ ده پرون اوله ورځ چې کوم دی نو 12:20 باندې چې دی ما دوی کار کولو په قبرستان کې او دې ما نه سیموټو بورې غوښتل نو ما ته 12:30 باندې راورسوله بیا زه لاړم 12:45 باندې مونځ ته چې مونځ مې وکړو د مونځ نه بهر راووتلم چې ملګری و هغې د اسپتال نه ټلیفون وکړو چې زازوی دی په بیلچه لګېدلی ده ته مهرباني کوه راورسېږه خو صورتحال داسې نه و زه چې بیا کله هسپتال ته لاړم ما حالات وکتل نو دی چې کوم دی نو دا په چاړو ولې شوی او د هغې باوجود چې دی په اپریشن تیټر کې بیا د زوی سره زما ملاقات دوباره الله یې تاسو د صبر جمیل درکړي الله یې تاسو د صبر جمیل درکړي نه ده شوې تقریبا 1 بجې پورې چې کوم دی نو ځان سره علاج و صحیح سلام ګرانو عزتمندو دا مثل خان کاکا دی د خبرې تاسو اورئ چې لکه مطلب دی کله هسپتال ته لاړو هغه د هسپتال هغه
صورتحال هم تاسو ته بیانې د دغه دا وینا ده مطلب چې دغه د هسپتال هغه صورتحال نه هم مطمئنه دی نه ځکه چې د زوی زخمی و او هغه هسپتال ته لاړو دوی وایي چې ته ځای نه میلاوېدو جناب چې یو بجه شوله ده نه دی موږ د هسپتال والا موږ ته دا ویلې چې دا موږ دلته نه ډسچارج کوو او SCO کې لږ د ډسچارج خبره نه وه SCO کې موږ سره ځای نشته دی موږ د هلکانو شکر الحمدلله منډې تړې ډېرې زیاتې ووالې او کافي منډې چې دی ووالې نو ماله په SCO کې ځای میلاو نه شو حالانکې ته ټول عوام ټول پاکستان په دې خبر دی چې ایمرجنسي دپاره بیټونه هم شته دا د MPA MNA دپاره بیټونه شته خو زما د غریب دپاره نه ده SCO کې زما ځای نه و دې د وجې نه هغه ډسچارج کو ما ورته چې ما ډسچارج کې دې کې خو واقعه پیښېږي ټیک شوله د ادارې سره هغه صاحب ته چې کوم مبارک اسپتال دی هغې کې چې کوم دی موږ 1 लाख روپۍ هغې موږ 50,000 مې ورته ورکړي 1 लाख یې غوښتلې ایډوانس پته نه چې کله به دا ښه کېږي خو دې کې ما هلته دا SCO ته یوړلو خو دا تقریبا به دوی خپل کار دې اسپتال کې کړی و هلته 20 منټ نه دي تېر کړي ډاکټر راووتلو دې له پمپینګ کولو مې پمپینګ مه کوه دا مړ دی هلته نه ما دا راوچت کولو لہذا زما د حکومت ته دا یو درخواست دی که زما غوندې یو بل غریب سره داسې وشي بیا به څه کېږي نو زه د حکومت ته زما خواست دی زما ډېره غریبي ده چې مې د قبرونو کار دی دیاړي مار یم په سور نور باندې کار کوم ما سره د هر قسم د الف کې بس دا راته چې په پولیس د اعتماد شته د پولیس نه څه توقع لري چې دا به تا ته انصاف درکړي تر اوسه پورې ستا د کیس کې څه پیل شوی دی جی فعل خو شوی دی چې زه کله ورسېدلم نو هغې خو دا چې چا وړلی نو هغه FIR نه شي کولی FIR به وارث کوي زه چې کله هغې سره کېناستم نو هغې هغه ټایم کې 333 F2 ولې چې دی زیر علاج و ټیک ده جی 302 نه ده شوې صحیح ده 302 زما په الارج کې ونه شوه 302 زما په مبارک پرایویټ کې وشوله دغه زما کومک ته خواست دی که زما غوندې بل داسې یو غریب وي او هغې سره پیسې ډرک نه لګېږي وینه ما له یو ډراپ نه ده میلاو شوې زما صحت کارت شته که نه زما له پس د ستا د صحت کارت نه ما له فایده څه ده چې زه د ځان هلته نه وینم بهر راخلم هلکان هم زما وینه ورکوي نه نه جي دا ډېره ناجیزه ده زما خپل حق دلته تا سره خپل حق پروت دی او حق مې ظاهره کېږي نه دا راته چې ستا د زوی څومره عمر نو دا به تا سره یو ځای دلته قبرکن دغه دا کار به تا سره کولو جی دا په 1991 کې پیدا شوی دی او د هغې نه بعد دې اسکول له ما کېنولو مدرسې له مې کېنولو خو چې کله دا بیا تکړه شولو نو بیا دا ما ځان سره خپل دغه کړو دا زما یو مټه وه او زه خو اوس کمزوری زه خو کار نه شم کولی دې به دا ټول دیک بال دا کور به دا سنبالولو چې دی الله دې صبر امین امین دا راته چې څه ستغه د بچي و د واده شوی و جی د دې واده شوی دا یو زوی دی دا دی او دا مشر زوی دی دا ورپسې زوی دی یو دا دی یو د دې نه کشره خور ده دا څلور بچي ماله پاتې شو نوزل خان کاکا تاسو خو ټول عمر دلته زه دا زما زړه خو په دې شلیږي چې دا دغه شان خلک چې خلکو ته مینه محبت ورکوي ستا خو به داسې څه دښمني هم نه ښکاري داسې نو ولې داسې به دا به ولې چا داسې کړي ټیک شو چې ستاسو خبره دا د دښمنۍ خبره چې تاسو کومه کوئ کوم سره چې دښمني یا جنګ یې چا سره کړی وي نو هغه د خپل بیا ځان دفاع کوي پهله خو کار ته نه ځي او چې کار ته کله لاړ شي نو بیا د خپل ځان دفاع کوي یو ملګری پلار ترور زوی ځان سره وي نو زه خو زما زوی خو په شاړه هدیره کې کار کولو دا د دښمنۍ خبرې نه دي بلکل هغه ولې چې دیاړي مار یو موږ څه کړي نه دي زما زوی چې د شاړ ځای کې کار کولو د خلکو ظلم کړی دی اوس په دې باندې الله خبر دی زه د چا باندې دعوه نه کوم چې کله زما مودې میلاو شو زما حکومت ته دا خواږه چې ما سره پوره تعاون صحیح ده دا والا بچی دي سر جی دا والا بچی دي حکومت له پکار دي چې دوی سره خپل پوره تعاون کوي د برخیرو سودن کې مدما سانډو صحیح ده دا والا بچی دي یو لورکې د کور کې ماشومه ده ته حکومت ته دما ته توقع شي سره پوره تعاون نوزل خان کاکا دغه دا یو زوی دی نور زامن دي شته الحمدلله دا نه سره راشد خو یو زوی مې دا زما مشر زوی دی جی صحیح او یو زوی زما دادی او یو زوی مې زما دادی دا زما چې کوم د دې نه کشرو مشر دادی بیا ورپسې دا بیا دا دوه بل بچدار دي عام بل بچدار ما پوره خواص ډنډپور صاحب ته چې زموږ سره پوره تعاون وکړي او زما دا کشرو چې کوم دا او زموږ چې کوم دی په PTI سره دغه
نو زما اوس جي دومره منډې تړي دي دغه سره والي دي زما اوس پوره ډنډپور صاحب نه دا خواست دی چې زموږ سره د پوره تعاون وکړي انصاف دې تاسو موږ سره د انصاف راکړي موږ سره دغه شوی دی چې موږ سره انصاف میلاو شي جي الله دې موږ د دې انصاف غواړو جي انصاف ګران عزتمندو دا مثال خان کاکا د هغې دا بچیم دا تاسو بچی دی خورا شه ستاسو نام د سویا عبدالباسط عبدالباسط تو سبق وې سویم کې سبق وې exam کې ها حفظم کې حفظم کې نو دا ټیم حکومت ګوري سب وته چیرې زما بابا ته ودی چې انصاف راکا کم دغه د ملزمان دي چې دا ونیسي ګران عزتمندو دغه د دې دغه د علاقې د خلک هم راغونډ شوي دي د دې په دې غم کې دا ټول شریک دي مونږ هم د دې په دې غم کې شریک یو بلکې دا ټول پښتانه د دې په دې غم کې شریک دي دغه دا چې کوم دا ځوان زلمی چې چا قتل کړو دا هم لکه څوک د بل علاقې نه بنی راغلی صحیح ده او نه به چېرته د بل کام وي دا هم دلته یو سپیره به ورته زویم یو سپیره پښتون به او زمونږ پښتنو همیشه به دغه سیز اتفاق کړی دی چې لکه مونږ به اتفاق نه کوو زمونږ پښتانه به همیشه دغه سوچ کوي چې رور به هم قتل کوي خور به هم قتل کوي پلار به هم قتل کوي همیشه دپاره دا سوچ نه کوي چې مونږ به کله ترقي کوو او کله به چې کوم دی زمونږ په فکر او احساس کې به کله راځي چې زه په چا باندې ډس کوم دغه نه به څنګه دغه دا بچي پاتې کېږي دی کله هم سوچ نه کوي نو موږ هم حکومت ته اپیل کوو چې د دې دغه دا غږ تاسو ته در رسو او دې ته کوشش وشي چې دغه د بچو دپاره څه وظیفه حکومت منظوره کړي د دغه د بچو لپاره څه سبق څه تعلیمي لارې هلې ځلې شروع کړي ځکه چې د دې دا پلار خو چې کوم دی دلته که برکند دغه مړ شوز به د دې دا بچو بسه ذریعې دا ځوانان دي هم خپل همت کوي محنت کوي خلکو ته هم خواست کوو چې دې سره تاسو برپور ودرېږئ او پولیس لم خواست کوو حکومت هم خواست کوو چې د دې دا ملزمان زر تر زره ونیولی شي او الله دې وکړي چې دغه کسانو ته انصاف ورکړلی شي ډېره زیاته